اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، دلته د یوې مورکۍ خواله راغلي یو. دا مورکۍ دلته زمونږ په دې کور کې پاتې کېږي. دا ستاسو د وړاندې دي، دا تاسو کتی شئ. یو خو د ژمي دا سخت موسم دی، یخني ده. مورکۍ خواله به راځو، مورکۍ نه به تپوس کوو. مورکۍ السلام علیکم. مورکۍ دې کور کې یوازې پاتې کېږي؟ یوازې پاتې کېږم. او زمونږ بابا جان کله وفات شوی دی؟ دا 18 کاله وشو. 18 کاله وشو. دا راته ووایه مورکۍ چې د خوراک څښاک څه کوي؟ دا چم گاوند سره دغه کوي نو چم ګاوند د سره مدد کوي. مدد راسره په هغې باندې ستا ګزاره کېږي. ټیم کې پاس کوم نو. ښه مورکۍ تا خو وایي چې زما لور هم وه، نو هغه لور دې دلته ده؟ مې واده شوې ده. لور دې واده شوې ده؟ څومره وخت یې وشو؟ د هغې خو د 15 کاله وشو چې واده شوې ده. ښه نو ته راته وایه مورکۍ څنګه په دې کور کې یوازې پاتې کېږي؟ مخکې هم د سره څوک نه و په دې کور کې؟ مخکې مې را سره دغه ورور مې و، رندار مې و چې هغه رانه وفات شو، یوازې پاتې شوم نو. رور دې په دې کور کې و، ورندار دې مو دسه په دې کور کې هغو زه راوستي مو نا جوړه وو. ښه یوازې به پاتې کېدې؟ یوازې به پاتې کېدې. لکه درې واړه به پاتې کېدی. هغوی د نه وفات شو؟ هغه رانه وفات. ښه نو اوس د خوراک څښاک دا کم د چم ګاوند چې خلک دی نو دغه د سره مرسته کوي؟ او دا راسه مرسته کوي. او د دوایانو څه کوي؟ دوایان یې دله څوک راوړي؟ دوایان هم جو دغه راله راکړي، پیسې میسې راله ورسره راکړي. خلک دله پیسې میسې درکړي نو په هغې باندې ګزاره کوي. په هغې باندې ګزاره کوو. مسلمانانو ورونو، دا زمونږ مورکۍ ده، یخني ده. او په دې یخنۍ کې خو له ما دومره کړې ده چې دروبی تاسو له دا مورکۍ دا د دې دغه دپاره د له مونږ کوټي راوړې ده د دې ژمي دپاره. ورسره دغه مو له ورکړه، دا جرابې دي په دې کې، په دې کې پاجامه ده، مورکۍ ټوپۍ ده پکې. د دې ژمي دپاره چې څه دي هغه مونږ تاسو له راوړي دي. خو انشاءالله ما ته خو دلته وینا وشوه چې یاره په دې کور کې دغه شان یو مورکۍ ده او د ډېر وخت نه یوازې پاتې کېږي او ډېره بېوسه ده، هېڅوک ورسره په دې کور کې نشته. نو انشاءالله مونږ به د کوشش کوو مورکۍ چې د خوراک څښاک سامان هم تاله راوړو او ستا خواله راځو، ټیم په ټیم باندې راځو. خو تاسو دعاګانې کوئ او بیمار هم ویې نو د دوایانو که څه چټونه میټونه یې انشاءالله هغه به تاسو مونږ له راکئ. ستاسو چې کومه دوایانې لګي په هغې کې به هم مونږ ستاسو سره کوشش کوو. تاسو زمونږ د مسافر وروڼو ته هم دعا کوئ، زمونږ سره چې کوم خلک مرسته کوي هغوی ته هم دعا کوئ. یو فصله درکړي، خدای هم کامیاب لره. ابۍ ډېره زیاته یخني ده، نو په دې یخنۍ کې څه کوې؟ څه اور مور بلې که نه بلې؟ نو اور نشم بلولی که نه. نو او زړه دې کېږي چې اور بل کړې؟ نو ولې مې نه کېږي؟ زړه دې کېږي چې اور بل کړې، سکاره بل کړې، ګیس بل کړې؟ سکاره را راغی که مو سکاره راته پراته یو، زه ورته پرته یم نو ښه نه ده. خو بېوسي ده که نه ابۍ؟ بېوسي ده، بېوسي ده. وخت تېر شي ابۍ که نه؟ وخت تېر شي. مسلمانانو وروڼو، د ابۍ مې هم زړه کېږي چې ځان ته سکاره بل کړي، او د ابۍ مې اوس کېږي چې ځان ته زړه یې کېږي چې ځان ته هیټر هم بل کړي. خو ښه په خندا راته وایي چې بېوسي مې ده. او د ملک واکدارانو ګورئ که نه، واکدارانو ګورئ، زمونږ هم ګورئ په دې کورونو کې داسې میاندې شته چې د سکرو بلولو وسې نه کېږي او د ګیس وسې نه کېږي او نه د دوایانو وس کېږي او نه د ډوډۍ وس کېږي. زمونږ هم میاندې شته او خویندې هم شته او مونږ خو هغوی له ګیسونه هم راوړو. د ملک واکداران مې په غټو غټو بنګلو کې اوسي، هغه زما د تورسرو د درد نه او زما د کونډو د درد نه څه خبر دي. ابۍ خدای دې رحم وکړي، جاړه مه. ستا به د سکرو هم غم وشي او د ګیس په هم غم وشي او د خېټې به دې هم غم کېږي. بس دعا کوه. خو د ملک واکدارانو ته وایم چې دا په کوټیانو، په ټوپو، په ګلیبنو باندې نه کېږي. دا خو صرف مونږ هغه د پښتو هغه رواج کوو سړی چې د چا خواله ځینو ډالۍ ورسره وړي.
دا مونږ تاسو ته صرف دا غریبان ښیو چې یاره د دې غریبانو په دې کورونو کې دی کچنونه دي زموږ د واکدارانو هم کچنونه دي او دا هم کچنونه دي که نه دا تاسو لیدی شئ او زما واکداران چې کوم دي هغه بېغمه دي د دې کوډلو د کورونو او د دې کوډلو کې چې بیا دا کم کونډې ناست دي او په سترګو کې دا غټې غټې تاویږي او د سکرو وسې نه کېږي چې ځان ته سکاره بلکې نو زه خو واکدارانو صرف د دې دپاره راځم چې تاسو ته دا خپل غریب ولس تر وړاندې کړمه ابوی مونږ ته ډېره ډېره دعا کوو انشاءالله ستا دا ویډیو زه خپلو ملګرو ته زه دا خپله ویډیو لیږم انشاءالله ستا به د سکرو هم غم وشي او بس کامیاب کوي خدای دې د هر جانبي درکړي امین 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 مسلمانانو وروڼو تاسو ښه پوهان یې او پوهېږئ پلي الله هم سپارم د الله په امان